مخکې آیاتونو کې الله پاک جل شانه د حدود ذکر وکړو او په حدودو کې د ډاکزنی چې ډاکا چولی د هغې سزا چې کوم دی ذکر شوله. اوس دې آیاتونو کې الله پاک جل شانه لومبي بیا د تقوا ذکر کوي چې تاسو کې تقوا ځان کې تقوا پیدا کړئ. تقوا د الله پاک یری ته ویل شي، د الله پاک یره په ځان کې پیدا کړئ. او بیا د جهاد طرف ته به ترغیب ورکوي چې جهاد کوئ، ځکه چې مخکې ذکر شیو چې دا خلق په ځمکه کې فساد کی یفسدون فی الارض. نو په فساد او په جهاد کې درته فرق وښودو چې هغه فساد او دلته کې چې کوم د کافرانو سره د الله د رضا دپاره جنګ دی د جهاد ویلی شي. نو جهاد ترغیب الله ورکوي او د فساد منع الله کوي چې فساد مه کوئ. او که څوک فساد کوي نو د هغه سزا به بیا د هغه فساد مناسب سزا به دته چې کوم دی ورکولی شي. او چې څوک جهاد کوي نو د هغې مناسب ثواب به دته ورکولی شي، د هغې بدله د هغې جزا دا به چې کوم دی دته ورکولی شي. او وروستو بیا الله پاک جل شانه د سارق چې کوم دی ذکر کوي چې کوم سړی غلا کوي او غلا یې کړي وي نو د هغه هم په حدودو کې شاملو چې ډاکا جدا سیز دی او غلا جدا سیز دی. ډاکا یو سړی نه په زور مال اغستل او غلا په پټه باندې غلا کول، په پټه باندې یو سیز اغستل. نو په دې کې فرق دی، د ډاکمار سزا جدا ده او د سارق سزا جدا ده. ډاکمار سزا دا ده چې هغه به چې کوم دی الټه لاس او خپې قتلولی شي، کټ کولی شي، یا به قتلولی شي یا به سولی کولی شي. او د سارق سزا دا ده چې د به ډومبې دا ښې لاس کټ کړي شي، او که نه بیا د غلا وکړي په دویم ځل باندې نو بیا به یې ګس خپه کټ کړلی شي. او که چېرې بیا غلا وکړي نو د امام صاحب په نیز باندې په جیل کې واچولی شي تر دې پورې چې دی توبه طیب شي او د غلا نه صبر شي. او امام شافعي رحمه الله فرمایي چې نه په دریم ځل په غلا سره به بیا چې کوم دی دا ګس لاس کټ کړلی شي، او په څلورم ځل غلا به چې کوم دی بیا دا خیخ په کټ کړلی شي. نو هغه به ورته سوټې پاتې شي او بیا د هېڅ کار نه، بیا خو غلا کولی نه شي. امام صاحب وایي چې نه، ړومبې د دا ښې لاس کټ کړي، بیا یې د ګس خپه کټ کړي، کو بیا ټیک نه شو نو بیا د جیل کې واچي تر دې پورې چې دی توبه طیب شي. بهرحال دې کې وروستو بیا د غلا ذکر را روان دی.